بسم الله الرحمن الرحیم. په معاشره کې د اوسېدلو د رهن سهن موږ ته شریعت ډیر آداب ښودلي و هغې له ډیر زیات اهمیت ورکړی دی. همدغه شانتې د مشرانو آداب او احترام د یو لویه موضوع ده که به دې شروع شم د ساره پورې نه ختمیږي. همدغه شانتې په مجلس کې د اوسېدو په مجلس کې د پاتې کېدو یو څو کسان راغونډ شوي دي، خپل منځ کې خبرې کوي، نو چې کوم کس خبره کوي د هغه خبرې ته توجه ورکول. یا دوه کسان دي او هغوی پټې پټې خبرې کوي چېرته، نو ته ورته غوږ مږده چې دا څه وایي. دا د مجلس د آدابو خلاف دي. نن چې کومه دا بلا دا 6 انچه بلا دا شی دا موبایل د دې زمونږ ټوله پرایویسي ختمه کړې، دې زمونږ ټول سسټم ګډوډ کړی دی. فرض کرے موږ د کور ژوند ته وګورو، نو والدین کو چېرته خپل بچی ته آواز کوي بچیه دې خوا راشه، نو هغه لګیا دی فیسبوک کې لګیا دی، یا په واټس اپ کې لګیا دی، یا په ټویټر کې لګیا دی، په بل څه کې لګیا دی. نو موږ ته خو شریعت تر دا ښودلي دي چې کله تاسو ته والدین آواز وکړي او تاسو نفل مونځ کوئ، نو مونځ مات کوئ او هغوی له راشئ. وبالوالدین احسانا، د خپلو والدینو سره احسان کوئ، اوف هم ورته مه کوئ. دوی ته خپلې وزرې خورې کوئ، دوی د دوی ادب کوئ، د دوی عزت کوئ. نو نن د موبایل په وجه باندې زمونږ او د والدینو په منځ کې فاصله سیوا ده. همدغه شانتي که موږ معاشرت ته وګورو، نو د ښځې او د خاوند په منځ کې د موبایل غیر ضروري استعمال په وجه باندې جګړې دي، ولانجې دي، او اکثر خبره تر دې پورې رسېدلې ده طلاق ته رسېدلې. اوس مثال په طور یو سړی دفتر نه راغی، کور ته راغی، ښځې ټوله ورځ انتظار وکړو د خپل خاوند، او هغه لګیا دی په موبایل کې ټک 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 کوي، یا څه گیم کوي، یا څه بل څه کوي. یا پخوا زمانه کې به هغه نوکیا موبایل مار به غټو، مار به غټو لګیا به د مار د غټ شي یا د غټ نشي. دا وخت خپل ښځې له ورکه، ته خپل بچو له ورکه، ته خپل مور او پلار له ورکه، ته خپل خویندرونو له ورکه. نو ښځه به انتظار کوي، هغه به موبایل غوږ ته نیولي بهر به وځي. دا د موبایل غیر ضروري دا زموږ معاشره تباه کوي. همدغه شانتي کو چېرته خاوند ستړی ستومان راغی او ښځې ته د کور والا د رور د پلان د ډینګ کال راغی، هغه به لګیا وي، دی به دلته انتظار کوي. دا زمونږ غیر ضروري استعمال زمونږ معاشره خرابۍ تباه کوي. فرض کرے یو میلمه راغی، زه یو ځای ته میلمه لاړم لاهور ته، او هلته وای فای لګېدلې ده. حضرت صاحب راغی، هغه خپل ډرامه ګوري ارتغل، دا یو زوی لګیا دی پبجي کوي، بل زوی لګیا دی بل څه کوي، بل راغی لیپټاپ یې ولګو، کور والا خپل منځ کې لګیا دي. ستړی ستومان و، ما تپوس وکړو ما روزانه دا حالي وی چې بالکل روزانه دا حالي. په یو چت لاندې موږ ناست د یو چت لاندې د یو بل نه نه خبر، د امریکې نه خبرې، د برطانیې نه خبرې، خو زمونږ په خپل منځ کې په میلونو فاصلې دې شي پیدا کړي. موږ د یو بل نه نه خبر. او زمونږ په پښتنو کې خو عجیبه خبرې ما ولیدلې، وایي ما ته ټلیفون نه دی کړی، ما ته د اختر مبارکي نه دی ویلې، زه ورته غم خادي نه کوم. د ما ته چې کوم دی نو ما د ټلیفون ډېر زیاتې تباهکاریانې ولیدلې، ما په کورونه ورانېدل ولیدل، او ما په دا ولیدل چې د ژوند بربادېدل مې په ولیدلي. یو کس مې وکتو، او هغه ناست دی په واشروم کې، وایي دونه به چارجر راولېږه، دونه به هینډ فرې راولېږه، دومره به دا راولېږه، په دننه ستا به کاروبار د ستا سره لاندې شي، په واشروم کې دننه ناست دی. او بل مې وکتو چې په روټۍ ناست دی، روټۍ ته موله فرصت نه ورکوي، روټۍ ته ټوله روټۍ موبایل غوږ کې نیولې او لګیا دی او روټۍ خوري. نو ته روټۍ خوري، دونه فرصت تاله دا شی نه درکوي. ستا پرسنل زندگی څه شوه؟ ستا چې کوم ذاتي کار و هغه څه شو؟ مشران علما په دې خبره من تاسو کله مشران علما سره ما ډېر وکتل کېناستم، ومې لیدل
چې د هغوی د موبایل یو خاص ټیم دی، دا نه چې 24 غنټې. نو میډیکل رول سره کوم دا میډیکل طرف ته واړو، نو میډیکل رول سره د بلا شي نقصانات دي. 24 غنټې کو تا موبایل مخې ته نیولې، نو ستا به د سترګو نظر کمزوري، ستا به حافظه کمزوري، ستا دماغ به کار نه کوي، ته په ټینشن کې ډیپریشن مریض به درنه جوړ شي. نو ستا یو پرسنل شته، ستاسو خپل ژوند شته او کو نشته. نو زه دا خبره کوم چې ما پرون یو کس ته خبر وکړم، د موبایل آداب درته معلوم دي، ما بس تیز زو خاندل چې د موبایل هم پکې لا څه آداب وي. نو زه وایم چې کله موږ ته شریعت د روټۍ آداب ښیي چې روټۍ خورئ داسې به خورئ، موږ چېرته په 24 غنټو کې یو پیره واشروم ته ځو، د واشروم ته تلو آداب راته ښیي. موږ ته شریعت د وده کېدو آداب ښیي. که موږ یو کس واده کوي، د واده نه مخکې هغه ته د واده آداب، د واده مسله معلومول، د طلاق او د خلع او د نکاح مسله هغه ته معلومي، د ښځې حقونه ورته معلومي، ښځې ته د خاوند حقونه معلومي، نو علي ورله چې کوم دی نو واده کېږي. همدغه شانتي د موبایل آداب دا ضروري چې ما ته د موبایل پته چې زه خپل موبایل څونه وخت 24 غنټې کوم مخ ته نیولې، نو زه په دنیا کې نور څه کار کوم؟ که زه په بس کې روان یم زه دغه کوم، که زه په ګاډي کې روان یم دغه کوم، که زه کور کې ناست یم دغه کوم، که دفتر کې ناست یم دغه کوم. هر وخت چې کوم دی نو زما سره دغه شی را سره دی. نو دوی موږ د یو بل نه زموږ هغه محبتونه کومې ګپ شپ وي هغه ټول ارسې لرې کړه. نن به موږ چې کوم دی نو صرف کمنټس ته ناست دي چې هو پلان کې خو زما چې کوم دی نو پوسټ وکړه، ما باندې کمنټ ونه کړه، د سره زه هم خادي نه کوم. نو موږ نن تر دې حد پورې رسېدلي یو. وایي په فیصل آباد کې واقع شوی وه، یو ماشوم او هغه پیپر کې سوال و، د هغه مور ټیچر وه، په پیپر کې سوال و چې تم کیا بننا چاہتے ہو، ته څه جوړېدل غواړې؟ نه پکې جواب لیکلی I want to be a smart phone. زه چې کوم دی نو سمارټ فون جوړېدل غواړم. په دې وجه چې زما مور ټوله ورځ توجه سمارټ فون طرف ته ده، زما چې کوم دی د پلار توجه چې کله کور کې دی ټوله سمارټ فون طرف ته ده. کو چېرته زه سمارټ فون وې او دا به ډېر زیات بهترین کار وې، زما طرف ته وې توجه وې. نو هغه زنانه ژړل. نو خاور نه تپوس وکړو چې ته ولې ژاړې؟ ویل چې دا ستا او زما زوی دی، دا ستا او زما زوی دی چې داسې جواب یې لیکلی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته ټول معیشت ارڅه ښودلي. کله به چې فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضور صلی الله علیه و آله وسلم کر راتلله، نو حضور صلی الله علیه وسلم به ورته پاسېدو، داسې به ورته پاسېدو، بیا به داسې لاس وربغی ودرېدو وربغی، بیا به چې کوم دی د هغې لاسو کې ونیول، به ښکل کړه، بیا به ځان سره کېنوله. یو خو هغه معاشرت یو زه یو ځای ته لاړم، ما چې کوم دی ما دلته لاس دم د زنانو په سر باندې کوشش کوم لاس ملاو نه کوم، لاس کېدم بس د کوم لپټه چې په سر د باغې باندې. نو هغه زنانو خبره کوله چې موږ تر اوسه پورې زموږ پلار زموږ رور زموږ په سر باندې لاس نه دی ایږدلی، زما د لاس چې کوم دی نو سایه ستا په سر باندې. موږ خو هغه معاشرت والي یو، موږ ته خو د الله نبي هر یو څیز ښودلی. زما ځوانانو، مشرانو، کشرانو، زما په خیال سره دا سمارټ فون ټول خلک استعمالوي، فون خو ټول خلک استعمالوي. نو موږ خپلو بچو له، خپل کور والا له، خپلو وروڼو له، خپلو خویندو له، خپلو خپلوانو له، ټولو له یو ټایم ورکو، دې سیز له یو ټایم ورکو، دې له یو خپل ټایم ورکو. کو چېرته زمونږ دا ژوند دغه شانتې بې ترتیبه چلیږي
او منګ ټول ورځ په دغه کې لګي و چې کم کس آنلاین وینو ټیک دی مطلب د چې کم کس آنلاین دی دا ټیک دی نو د هغه ثبت شته کو هغه طبي نیولې دی کو هغه د زکام شوی دی کو هغه ته بل څه شوی دی کو هغه ته بل څه شوی دی ټول خبره کوم نو موږ د خپل سره مینا موږ دا وی کړه تګ را تګ موږ چې کوم معاشرت ته کم چې موږ ته د الله رسول خودلې دی موږ په هغه باندې کاربن اوسېګو ها دا هم استعمالو دا زموږ د ضرورت شی دی او د ضرورت پورې استعمالو نو ټول به ان شاء الله دا که شانتي کو چې دا به د ضرورت پورې استعمالو موږ بزان منټل موږ بزان ډیپریشن پیشنټ نه جوړو وما علينا الا البلاغ المبين